کونړ په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. انا لله و انا الیه راجعون. همدا ډول 2500 نفره ټپیان شوي دي. د پیښو محل نورګل ولسوالۍ ده، څوکۍ ولسوالۍ، وټپور ولسوالۍ، ماڼوګي ولسوالۍ، چپه دره او نورې سیمې. یوه یادونه وکړو د نورګل ولسوالۍ په مزار دره سیمه کې هغه مزار دره کلي ته لا تر اوسه پورې ټیمونه رسېدلي دي، خو د ژغورنې هغه جزئیات موږ ته نه دي رسېدلي، هغه یعنې تلفات ډېرولی سي. دوهم ننګرهار. په ننګرهار ولایت کې موږ تر اوسه پورې د 12 شهیدانو راپور لرو او د 255 نفرو ټپیانو راپور. چې پیښې محل دره نور ولسوالۍ ده. سوم ولایت لغمان. د ولایت لغمان جزئیات طوال رسیده فقط 58 تن از زخمی داریم و هم در ولسوالی علینگار. شهدا نداریم ولی خانه ها تخریب شده. همچنان در ولایت نورستان ولسوالی نورگرام 4 نفر زخمی شده که تا حال گزارش داریم. در دیگر ولایت نورستان خیریتی بوده. و همچنان در ولایت پنشیر ولسوالی آبشار 5 خانه تخریب شده که الحمدلله تلفات نداشته ولی خانه ها آسیب دیده. د دغه پیښې او د دغه ناورین په اړه باندې تر اوسه پورې موږ ته کوم معلومات له سیمو نه رسېدلي غواړو هغه ارقام او جزئیات له تاسو سره شریک کړو. البته یوه یادونه کوو چې دا جزئیات تر اوسه پورې د دې وخت دي، له دې نه ایسته کېدای شي ټول تغییر وکړي، ځکه چې اوس هم د ژغورنې ټیمونه په سیمه کې دي او ځینې داسې سیمې هم لرو چې تر اوسه پورې هلته لا رسېدنه نه ده شوې، ځکه ډېر صعب العبوره دي. په الوتکه کې رسېدنه شوې خو د مځکې د لارې نه رسېدنه ګرانه ده. او ځینې کلي داسې دي چې تر اوسه پورې هغه شهیدانو ټپیان تر خاورو لاندې دي، هغه لا نه دي ایستل شوي. نو دې سره ارقام تغییر کوي. تر اوسه پورې چې موږ ته کوم ارقام رسېدلي دي غواړم تاسو سره شریک کړم. کونړ. په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. انا لله و انا الیه راجعون. همدا ډول 2500 نفره ټپیان شوي دي. د پیښو محل نورګل ولسوالۍ ده، څوکۍ ولسوالۍ، وټپور ولسوالۍ، ماڼوګي ولسوالۍ، چپه دره او نورې سیمې. یوه یادونه وکړو د نورګل ولسوالۍ په مزار دره سیمه کې هغه مزار دره کلي ته لا تر اوسه پورې ټیمونه رسېدلي دي، خو د ژغورنې هغه جزئیات موږ ته نه دي رسېدلي، هغه یعنې تلفات ډېرولی سي. دوهم ننګرهار. په ننګرهار ولایت کې موږ تر اوسه پورې د 12 شهیدانو راپور لرو او د 255 نفرو ټپیانو راپور. چې پیښې محل دره نور ولسوالۍ ده. سوم ولایت لغمان. د ولایت لغمان جزئیات طوال رسیده فقط 58 تن از زخمی داریم و هم در ولسوالی علینگار. شهدا نداریم ولی خانه ها تخریب شده. همچنان در ولایت نورستان ولسوالی نورگرام 4 نفر زخمی شده که تا حال گزارش داریم. در دیگر ولایت نورستان خیریتی بوده. و همچنان در ولایت پنشیر ولسوالی آبشار 5 خانه تخریب شده که الحمدلله تلفات نداشته ولی خانه ها آسیب دیده. در رسیدن اقدامات در ریاست الوزرا د مقام لخوا پیښې ته د ښې رسیدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر محترم ملا محمد یونس اخوند په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه چې د ښار جوړونې وزیر محترم مولوي نجیب الله حیات، د سرې میاشتې لوی رئیس محترم شیخ شهاب الدین دلاور، د صحت وزیر محترم مولوي نورجلال جلال، د ریاست الوزرا د مقام د دفتر عمومي رئیس محترم ډاکټر عبدالواسع خادم، د مهاجرینو معین عبدالرحیم راشد، د پیښو سره د مبارزې رئیس محترم ملا نورالدین ترابي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین محترم مولوي عتیق الله عزیزي غړیتوب لري. د عاجل رسیدنې لپاره د محترم رئیس الوزرا لخوا همدا د ټاکنې سره سم 1,000 لک افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړل شوې چې عاجله رسیدنه وکړي او ټیمونه وګماري، صحي ټیمونه، لباس، خوراک سیمې ته ورسوي او نور اقدامات د انتقالاتو په برخه کې د شهیدانو د زخمیانو ترسره کړي. او البته دا هدایت ورته شوی چې نور هر څومره افغانۍ چې پکارېږي، هر څومره مصارف چې راځي، د ریاست الوزرا مقام د نورو پیسو ادا کولو ته هم آماده ده، خو مقصد ټیمونه باید د خلکو د ژغورنې کار ته دوام ورکړي او هیوادوالو ته د ژغورنې خدمات ورسوي. له بېګا راهیسې د کورنیو چارو محترم وزارت، دفاع وزارت، صحت عامې وزارت، د یادو ولایتونو والي صاحبان، له پیښو سره د مبارزې رئیس صاحبان، د سرې میاشتې عمومي ریاست او ولایتي ریاستونه او نور مسؤلینو لخوا د شهیدانو د رایستلو، د زخمیانو د انتقال او د لومړنیو
خوراکي توکو او طبي موادو د رسېدنې همداراز د نورو وسایلو د رسېدنې په برخه کې لازم اقدامات ترسره شوي دي چې تنها د ننګرهار ولایت له هوایي ډګر څخه تر اوسه پورې 40 پرواز الوتنې سیمې ته شوي دي. په دې کې هم مواد رسول شوي دي، هم د ژغورل ټیمونه رسول شوي دي، د صحت وزارت ګڼ ټیمونه هلته تللي دي، سرې میاشتې وزارت ټیمونه تللي دي، نور داوطلبانه ټیمونه هم هلته تللي دي. د ټپیانو د انتقال کار ترسره شوی ده د ننګرهار روغتون او نورو روغتونونو ته. له ټولو خیریه بنسټونو، تجارانو، عامو افغانانو څخه هیله کېږي چې له خپلو زلزله ځپلو سره مرستې ته راودانګي. په دې برخه کې په دې سختو شرایطو کې د خپلو متضررو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د مرستو د ښه تنظیم لپاره لارښوونه کېږي چې ټولې مرستې باید د ټاکل شوې کمیټې لخوا تنظیم شي تر څو په مرسته کې شفافیت موجود وي، همداراز مرستې سیمې ته په ښه ډول ورسیږي او مستحقو ته ورسیږي. نو چون کمیټه د دې لپاره وظیفه لري، څارنه یې کېږي، تعقیب یې کېږي. نو له هیوادوالو نه مرسته کوي. په دې برخه کې غوښتنه کوو د خیریه ټولنو، نهادونو او بېلابېلو اړخونو نه چې څوک کومک کوي د دغه ټاکل شوې کمیټې له لارې کومک ترسره کړي تر څو په مرسته کې ښه شفافیت موجود او لازمه رسېدنه وشي. د دې دپاره چې خلکو ته اسانه وي چې مرستې د کمیټې سره تماس ونیسي، لاندې شمیرې موږ اعلانوو. 3 شمیرې دي چې 0 80 511 شپږ 22 یوه شمیره ده. بله شمیره 0 911 5555 52 دا بله شمیره ده. او دریم 0 900 28 11 18. د دغو شمیرو د لارې نه کولی شو چې موږ تاسې خپلې